اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ موغی رحمان وړونو د مو سید نجیب حسین طرف نه تاسو ته ډېر سلام وي قدرمن وړونو نن ورځې پورې تاسو ته سوال نه دی کړی چې تاسو مو ویډیو پر راوښیو خو نن زه درته سوال کوم چې پلیز چوکا د ویډیو کوئ پلیز کیپ یې ما کوئ نن د مو ویډیو پر راوښیو زه د ډېر زیات افسوس کوم او نن مو ته ډېر زیات دک میلاو شو زه د کوم مشن مو روان کړی دی د یتیمانو د غریبانو د مسکینانو لپاره چې کوم اواز اوچت کړی دی هغه کې زه نه مو ته داسې خبرې یو مثال مو ته داسې ټلیفون راځي چې هغه د بیخي د مو د زړه رګونه پرې کوي نو ډېره د افسوس خبره ده چې نن ورځې پورې مو هر یتیم هر غریب هر مسکین کور ته راغلي وو د هغوی اواز مو اوچت کړی دی دا د زه هغو غریبانو نه هغه غریب مسکینانو نه د زه احسان نه ډوم دا مو خپل رب ذوالجلال سره رحیم کریم خدای سره وعده کړې وه او ما خوږه لاله سره وعده کړې وه وړونو چې کله ما خوږ لاله مړه کېدلو مرګ نه 2 غنټې مخکې کله زه ورته ناست وم ما ته خوږه لاله ګریوان ته لاس ور واچولو چې بابا مو باج کا بابا مو باج کا بابا مو باج کا د خدای چیته دی د خدای ته وایي چې ما د زندګي روکي ما د تکلیف ډېر دی بابا زه ته ډېر خوږېږم ما ورته ویلم ویلې زیه خدای خو عظیم دی رحیم دی کریم دی زه کیدای شي ګناهګار او خپل لاسونه ورته آس کړه هغه لاسونه آس کړو ویلې چې خدای مو خپل بابا جان ته ښه کړي نو چې کله 2 غنټې بعد هغه مړ کېدلو لاس ګریوان ته لاس راوچ چې بابا مو باج کا نو وړونو ما خپل د خوږه لاله هغه درد هغه تکلیف او هغه وړوکی لاس چې کله مو ګریوان ته واچولو که نه هغه په زړه دی هر وخت ما خپل زوی که په پیسو وای شکر الحمدلله مو سره دوره پیسې شته او دوره ویرسه سمول الله په پیسو به نشم مړ کېدای ما هر ممکن کوشش وکړو خپل الله بچولې دپاره خپل الله مو نه کو بچ کله چې هغه مړ شو هغه خوږل سار نه مولوس کې خللو مولا چې زیه چې څو پورې تو ګناهګار پلور زنده وي تی نه کې بچ نو ان شاء الله اته دپاره به زه هر یتیم هر غریب هر مسکین چې هغه د پیسو وجې نه مړ کېږي ان شاء الله زویه به ما خوږه زویه هغه کس د پیسو وجې نه مړ کېږي نو وړونو موږ شپه ورځه لګیا یو شپه ورځه کوشش کوو تکلیف کوو منډې کوو ترړې کوو هر یتیم ته هر غریب ته هر مسکین ته بیا څه دي کې داسې ټلیفون نه ته راشي چې یاره ایمو ویډیو شوي وه ایمو ویډیو دومره وایرل شوي دی همو ته پیسې ویلې نه راغلې یا زما ټلیفون راشي چې تا د مو خلخوانې نه یا ته مو د کومه ویډیو کړې ده تا ویلې کړې ده وړونو تاسو ته ښه پاتې دی چې کله د چا درد ته چې یو کس لوړ شي هغه داسې حالاتو کې لوړ شي چې هغه خونې کې د څه بیل خوراک چې کوک پیسې نه لري هغه زه څنګه یې زه خلیصون کوم هغه یتیم هغه مسکین هغه غریب او غیرتمنو که تاسو کې مثال دوره غیرت درکېږي که نه صحیح دی چې کله چې ته یایې چې د ما ترس وي نه یا ما خپل نه یا ما پلنکي نه چې تا ویډیو کړي دی د ویډیو کړي دی او که تو کې دوره غیرت درکېږي وکور مې والا راشه دا ویډیو ته ما مته ځوه چې ته ویډیو وکړې ته ما د ټلیفون راکړه چې ویډیو ډیلیټ کړه خدای ذمهوار دی رسول ذمهوار دی یو ورځې قیامت پورې دغه سړي زه ذمهوار یم دغه بیماریا کوم دغه رمزوریا کوم ما نه وخت زه هغه ټایم نه زه ویډیو ډیلیټ کوم وړونو داسې نه کېږي یار کله چې زه یوه دوره خوري کوم زه یوه دوره منډه کوم یوه دوره تړه کوم او ته بیا داسې ټلیفون راکړې چې تا ویډیو کړي دی نو ویډیو ډیلیټ کړه نه به کوم صحیح دی ساره به زه ویډیو نه کوم خو نن مو ته دا د ما سکرین به تاسو ته نمبر بریښي یو غیرتمند مو ته ټولې کورمېږي یو غیرتمند مو ته ټلیفون راکړي چې نه ایسته ته یوه غریب ویډیو ما کوه خدای ذمهوار دی دغو غریبانو زه یې ذمهوار یم زه یې دوی علاج کوم زه یې دوی هغه کوم نن ورځې پورې تاسې ما دا پیش ته ناز وی د عبید حسین چا اواز واورېدلو صرف اور صرف دا د ما سره دا پراته دي د عبید حسین
چې ما ته نن ورځې پورې دا د ډونیشن شوی دی د عبید حسین صرف 25,000 روپۍ علاج دی د کومه ښځه چې بېګا ما جنازې کې وبسله تاسې به د ویډیو کسې دا صرف اور صرف د 35,000 روپۍ دی علاج دی اورونو دا صرف 35,000 روپۍ دی د کوم غریب د کوم یتیم د کومې کونډې بورې د موږ کونې ته راځي داسې چو غیرتمان شته دی داسې تاسې کې چوکې غیرت شته چې هغه وایي چې دغه د ویډیو ما کوه موږ ذمہوار یو خدای ذمہوار دی موږ ذمہوار یو موږ دغه تاسې ویډیو ما کوو انشاءالله موږ ټوټل هرې میاشتې دوی ته علاجونه کوو دوی ته پیکیجونه آویر کوو دوی ته مړۍ خوراک چې کوک آویر کوو او بله خبره دا وړونو زه دغه وړو د کسانو ته زه ریکویسټ کوم چې د کومو کسانو نه مو ویډیو وکړو که نه چې کله مو تا نه ویډیو وکړله وړونو زه ورځې قیامته پورې زه بیا تا نه شوم هغه چې زه تا نه خرچ کولم چې کله تا نه مو ویډیو وکړه زه تا نه خرچ کولم چې څو پورې زه مثال تا هغې ویډیو چلیږي تا بیمارۍ رنځورۍ وي زه تا ذمہوار شوم نه وړونو چې کله تا ته مو مثال ویډیو وکړله تا اواز مو اوچت کړلو هغه تو خپل نصیب دی تو خپل تقدیر دی چې تا ته خدای 1 کروڑ روپۍ راشي خو اله چې کله تا بیماري 1 کروڑ قابله وي 10 لک قابله وي او چې تو بیمارۍ نه 15 لک روپۍ خرچه وشي وروره چې تو ته 10 لک روپۍ تیر شي ویلې تو ته 10 لک روپۍ ملو شي خو چې تو بیمارۍ سپورټ د بیمارۍ د وشي نو ته بیا بار ویلې یې چې مو ته 10 لک روپۍ راغلي وي مو نور 15 لک څه شوی تو 15 لک څه کور دی ته خو بیماري خو وشو کنه او هغه نه علاوه چې کله ته کوم چا مریض ویډیو وکړي چې کله هغه مریض علاج کمپلیټ شو دا خو نه دی که نه چې تو کلي کې تو رشته دارو کې بیا څوک بیمار وي ته بیا یې چې موږ کومې پیسې پاتې شوي هغه یې دغه رشته دار بیمار دی دغه ته یې کړه وړونو دا غلطه دی که نه دی نو زه دغې ویډیو په ذریعې ټولو کورمیوالو ته وایم ما څه هېڅ مقصد وکې نشته زه د څه کوم ما تاسو ته اوس وویله چې زه د خپل خدای هغه واحد خدای دپاره د کوم د خپل وړل الله دپاره د کوم چې هغه ته مو وعده کړې وه چې دا زه څه لګیا یم زه د هغوی خدای او د رسول الله د پنځتن پاک 12 لپاره لګیا یم هېڅ ما دې کې لالچ نشته دی نن ورځې پورې شکر الحمدلله یو کس یو مریض باندې ثبوت کړي که نه چې هغه ته زه خونې ته راغلی ما ته نه ویډیو کړي وي ما ورته ویلي وي چې یاره نیمې پیسې تا نیمې ما یا ما ته نه پټرولو پیسې اخیستې وي یا ما ته نه ډیزلو پیسې اخیستې وي یا ما ته یو کس باندې ثبوت کوي شکر الحمدلله دا د کپې مو سره ډاکه دی راشو تاسو ته زه هر یو مریض بیبي زینب ته مو 20 لک روپۍ ورکړي 5 لک یې پاتې وي هغه مو نورو یتیمانو نه تقسیم کړي دي همداسې جاوید زمانو ته مو علاجونه کړي دي همداسې کمال نونو ته مو علاجونه کړي دي همداسې کومه خورې مو خونې ته راغلي وي هغه ته مو کړي وي همداسې زړې ښځې ته مو پیسې ورکړي دي په دا هزارها لکونو پیسې مو وړونو نن سبا ویشي کړي دي یو کس مو نه ثبوت کړي چې هغه نه مو پیسې خوړلې وي یا مو مثال هغه سم څه زیاتای کړي وي یا څه مو ظلم وسه کړي یو کس مو نه تاسو ثبوت کړئ وړونو مو اخر څه وي چې زړه مو وخې نه جوړ دی که نه خوږېږي درد راته رسېږي تکلیف ته رسېږي چې کله زه لګیا یم د تاسې غریبانو د تاسې مسکینانو اواز اوچتوم او تاسې کله یوه نیمه خبره داسې وکړئ که نه یو نیم داسې کمنټ وکړئ چې هغه انسان بیخي زړه بیخي څه وي چې د زړه رګونه تاسې پرې کوئ مونږ لکه درمن وړونو تاسو ته ښه پاتې دی څه موږ ته چې کوم د بهر ملکونه خدای خوشحاله باد لره دی موږ کوم ملګري کوم یاران کوم دوستان موږ ته پیسې رسوي دا پیسې به بانکو نه راخستی شي مطلب ونډیو نه راخستی شي مثال یوه ځي نه بل ځي نه یوه ځي کې خو نه وي که نه یوه ځي ته به ځي بل ځي ته به ځي بل ځي ته به ځي دا پیسې راټولوله هغو غریبانو ته هغو مسکینانو ته خپل حق رسوله زه تاسو ته بار مخکې وویله چې زه په چا احسان نه اړوم دا څه کله ما سودا کړي دي دا ما خدای سره سودا کړي دي ایدي اجر ایدي هر څه د زه خدای نه غواړم زه دغو یتیمانو دغو غریبانو نه غواړم خو هغو کسانو ته مو زه سوال کوم زه ګزارش ورته کوم چې پلیز چې کله یا کوم یتیم نه کوم غریب نه کوم مسکین نه مو ویډیو وکړه که نه هغه نه ته پوسه غلط کمنټ یا هغه نه ورپوسه ته ماته غلط میسج مه کوه که بیا تو کې دوره غیرت درکې وي که بیا تو کې دوره د قبلیت درکې وي راشه ته دغو دغه درېږه ته دغو یتیمانو دغو غریبانو مسکینانو اواز واوره دغو ته ته علاجونه وکړه نو بس څه دي چې د لاس کې 5 ګوتې برابرې نه دي دغو کسانو وجې نه به موږ خپل د کوم انسانیت خدمت مو روان کړی دی انشاءالله د هېڅ کله یا ونه درېږي
ان شاء الله مو کوم خپل خواږه لاله سودا کړي دی، خپل خالق رحیم کریم خدای سودا کړي دی. ان شاء الله دا به مو مارګه پورې جاری وي، چاہے چوک هر څه آئی چوک څه آئی ان شاء الله زه هیڅ پروا نه کوم. مو خپل رب ذوالجلال دی یقین دی، رحیم کریم خدای دی مې یقین دی، هغه به مو مددگار دی، هغه به مو مدد کوي هر لیول سره هر چی ته. نو زه رب نه دعا کوم چې ربه دغه سیمیشن کې مو سره چوکا مدد کوي، هیلپ کوي، چاہے کوم لیول سره ویلی نه وي، چې چوک میسج مو ته کوي، ښه کمنټ مو ته کوي، او چوک مو ته پیسې رسوي، یو مثال مو دغه ښه مشوره راکوي، مشورې په ذریعه خدای هغوی ته په خپل زمان کې لري، آباد لري، خوشحالي لري، او خاص طور باندې داسې دار بدار ورځو نه، داسې بیماریو نه هغوی ته په خپل زمان کې لري. نو ورونو ډېره مننه، امید کوم چې انشاءالله تاسې به دا مو میسج هغو ټولو کسانو ته رسوئ. مننه، مهرباني، اولاد الله سیمون تاسو ټوله په خپل زمان کې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.